حرا کې د الله د طرف نه چې څومره انوار او تجلیات راوړي هغه ټول د پیغمبر په سینه کې ډک او دکې استعداد د لستو پیدا بیا ورته وی اقرا داولولا نو پیغمبر مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق علماء لیکي چې پیغمبران په فرع او ولیدو د کراس غراس پکې داو چې دا پیغمبر په قوم ته وایي چې دا زت څه وای نو دا ما ته خدای ویلي نو دا قوم به وایي چې دا خو خدای نه دی ویلي دا خو تا پلاني مولا نه زده کړي نو لہذا قوم به داغه تکذیب کوي او دروغجن به ورته وایي نو الله پیغمبر ته د انسان نه د سبق ویلو ضرورت نه په قولو چې سبا قوم داو نه وای چې دا پیغمبر څه وای دا د فلانی مولا نه خیال امر د پیرزا غلامت د پیغمبرای یو لوی دلیل د دروغجنتوب دامو چې یو پیغمبر په سکولونو کالجونو کې سبق نه ویل او نه پټواری توب او مرزا توب کړي او فارسی دا تاسو دا ګن کم ځای نه راوړي په پاکستان کې وګوره لوی لوی خلک قادیانان او بیا د قادیانانو هغه سره چې چاته مرزا غلام احمد وای داغه خپل تصنیفات چې وګورئ خپل دا خبره دی پورې درته کوم چې مونږ په خبر کې ډېرې د دفتر بابوګان افسران ماته ټلیفون چې جی او قادیانی را باندې سوال کړی دی چې زمونږ پیغمبر ذلی بروزی پیغمبر نو دا ذلی بروزی څه ته وایي نو زه ورته وایم چې په جنگ کې اسونه نه سرګي اوس په ټلیفون تاسو ذلی بروزی د غړې زوی په یو نه شمه چې اوس په ټلیفون تاسو هم چې دا ذلی بروزی دی ته وایي راشه چې دی پوي نو زمونږ د سرکار دنیا چې دا دولت مدار په دفترو کې قادیانه ور سره دی داغه جواب نشي کوي کچرته وابي ور سره دی داغه جواب نشي کوي کچرته شیعه ور سره دی داغه جواب نشي واحده ډله د سنیانو چې د دوی نه خاصه ډله په دنیا کې قسم په خدای کده وړي او د جمی په استنجا پوي دا سپینګیر او د کې یو سپینګیر را پاسوما دا پویتر کې الله مینه نه ول اور مې یو ځکه تقریر کوله بوډا ته مې کاکا ته پویتر دریم رکعت کې څه وې ویجی ز په کې درې ځل قول هو وې ما الله مینه نه درځي نه غلو الحمد راځي ز په کې درې ځل قول هو دا زمون سنیان په دې ملک علماء اوسي لولو علماء لکه دې جماعت کې تیر شي موجوده پکې شتا دا مدرسې پکې دي دانګا بنګا طالبان راځي دین زده کوي او تاسو الله مینت دې زده کوي دا د شرم خبره نه چې د دنیا داغه سر نه خو طالب راغلی دی ستا په ملک د 1000 واټ بجلی بلیږي هغه خو د دې رڼا نه پیدا دي او ته په سترګو غټ غټ ګورې او رڼا نه وینې تاسو خیال راغی عزیزانو عرض بلو تاسو دا ځوانان ینګ څورته ینګ جنریشن وای ما څو سکولیانو څوي دا نوجوان طبقه
دا و دا ځواني ستا به خرابي زړېږي غاښونه به دې وځي رپېده مرض به در باندې ولګي لاړې به دې بیږي سترګې به دې چوپنې شي که نه جي کله به د تشو متیازو مرض در باندې ولګي په لینګو به دې متیاز هم بیږي ته ځوان وې څه وخت ډېره ښه ځواني دې وه ډېر ښایسته ځوان ستا دا ځواني چا تباه ده ښځې او بچو ټیک شو ښه ځوان وې چې ښځه دې وکړه صاحب د ښځې دا شی نشته دا نشته دا نشته دا نشته دا نیم عمر دی هغې تباه ورپسې دې صاحب دا کوچنډیان راته دا ټوپۍ نشته او دا کیړی نشته او دا سکول دی او بسته ده او فلانې دی ډینګړی دی دومره ښه ځواني دی صاحب ښځې او بچو تباه کړه بل څه خو نه دي دومره ښایسته ځواني ستا ښځې او بچو تباه کړه اوس ښځې ته دې ګوره چې ته د کاره ووتې او ټوخېږي تاسو دې ښځو ته وګورئ ښځه د سلیم پلار وایي خدای مې پې خلاصه کړه مریم نه ټوخېږي 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 چړې راله خولې نه راوړه ښځه دې بیا لاړه زوی دې چې دله دې بلبله وکړه ته ټوخېږه دی به د بلبلې سره ناست کي والله که سر را ښکاره کړي چې پلار مې ټوخېږي او ډېر په تکلیف کې دی چې لږ تپوس کړي ټیک شو ته ما ته ووایه چې د جنت خادمان او د جنت ښځې ستا د ښځې حسن څه حسن زمونږ د پاکستاني ښځو حسن وګوره شونډه په رنګ مخ په پوډرو نوکونه په رنګ ټیک د شپې وګوره خاطره ده سهار وګوره خره ده مخې لکه د شپې سپو سټلي مردار شکلي نیولي ټیک شو دې خوا وګوره وی لبو لالو خطو مشکین لبو لالو خطو مشکین بطارا زیور حسنس بنازم دل بری خود را کہ حسنش کی و آدارد شب رحلت عزی بستر روم تا قصر حور العین اگر در وقت جان دادل تو باشی شمع بالین د دنیا د معشوقو شونډې فرنسي خالد رنگ لگے دل لیکن مولانا وی بنازم دل بری خدرا کہ حسنش کی و آدارت زب اغا محبوب ناس کو چې کم محبوب دا اللہ دا دنیا و دا آخرت حسن ورکا پا کم اشپا چې زمر کېږم نو زما روح بنی علیین تلاش عزیزانو د روح دو ځای دي یا علیین دی او یا سجین دی الله دې د سجین نه اوسه زما روح بنی علیین تلاش لیکن اگر در وقت جان دادل تو باشی شمع بالینم که در روح وطو پټیم کې ته زما په بالغ پورې شمع بلوي نو ستا پرنا کې به زما روح علیین داغا د استغراق مقام دا عشق تاسو خیال را نو عرض میں داو عزیزانو چې وای بنازم دل بری خدرا زپ هغه محبوب ناس کوم چې کوم محبوب تا الله د دنیا او د آخرت حسن تاسو خیال را عزیزانو بیا د جنت
خزي ثابت څنګه مونږه خو دنیا کې دې خزل نه یو پیدا لګا پاکستان کې شرمول اوس دا د پاکستان افسران تاسو تم دلی راشي چرته وزیران راشي ورونو پاکستان په تړقې روان دي پاکستان په تړقې روان خیالم راغی او د دې تړقې سره د مردار سرکی چې نه جوړي کې سبا خراب دا سرک په خبر ناراضه چې در سمند راوړو سیدو بیړم غر کا شو کم دي او غړزار دی او ډزار دا ستاسو یو ټوکړه کې سرک جوړ دی اکلی کې پیسې به ختم او دوی وایي چې پاکستان په تړقې روان دي ما وروره خبره صفات زب پاکستان کې والله کد اس ترقی ومنم کم ملک چې اسلام شرمیږي لګیای هغه ملک ته څوک ترقی یافته ملک ویل شي پلس 200 کاله د پیرنګي په حکومت کې اسلام او مسلمان تمره نو شرمېدلې لکه د ضیاءالحق په 10 کاله حکومت کې چې اسلام او مسلمان دغه د سترګې وګورئ دا کګي وږي یو شی ورته دوه نو دا راشي چې اسلام په تړقې روان دی ما وروره ترقی مرقی نشته د دې ترقی داسې ده په ګونیر کې یو دوه زړې ښځې ناستې چې زړې ښځې ناستې وي نو انوسي چېرته ریډیو راوړو چې ریډیو یې راوړو نو ویل بچیا دا څه شی دی ویل نیا دا ریډیو دی وی دې کې څه چلي وی دې کې ډېر ښه خبرې هغه بټن له چې ټک ورکړی دی ریډیو چالو شوی دی او پکې دا غزل ویلی کېده چې برسات میں او تک دی ندی نایو زړه خزا بلی ته وی چې خوري مبارک شه ویلې ولی ویل واده نو ورته په دې ریډو کې وی څه وی وای چې په برسوات کې دین په ترقای روان دا څنګه هغه برسات میں تک دی ندی او دیوته په برسوات کې دین په ترقای روان نو زمونږ وروره هغه د دوه غړو خزو د غلط تاثر غوندې فهم دی د پاکستان متعلق چې دین په ترقه روان دی دین ستا په ملک تباہ حیا لاړ شرم لاړ غیرت لاړ هغه وخت لاړو چې د خلقو د خزو به د جامو زړه چیرړه په ډیرانم پردي سړی نه دیدا نن چې لک په خېټه موړ شي داغه خړوس لوی کار داسې چې خزه بربنده زمونږ د خېټه د مړېدو لوی وجه او علامه او دلیل داده چې خزه نه بورکا کوزا کا او بربنده ګرځي تیر ورځو کې یو لانجن خطه و پرېنو کې ټي وي کې چا خزه ته طلاق ورکړ یو دمه ته طلاق مليان ورپسې نکاح شوه او نه شوه او طلاق شوه او نه شوه دا نعیمی سے په بیان دی او دا د پلانی سے په بیان دی او شیعه او فقه جعفریه والا په بیان دی او پکې د ټي وي ډمانوم بیانونه ورته نو مال پاغه شرم او شرمېږي چې هغه بل شرمېدلو دا ټول پاکستان د طلاقیانو ډکته نو تاسو دم نه څه غواړئ چې امر ایثار په چټه خزه تک دی غوړی اول خو د دم د خزي نکاح وو چرته چې هغه طلاق یو سړی چې خپل خزه کروڑونو خلکو ته اره ورځ کوي نو خو دې طلاق یو په د دم خزه خو شاملات دي ا د دوونه نو طلاق ته دا زمون ملک شو نو ماوی مليانو ته چې کدا سي د فتوی ورکول شوق می نو راشي کنه قران چې کومه فتوا ورکړی دا هغه ورکړي ومن لم يحكم بما انزل الله
فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون. چې د چا په وس کې د ملک فیصله په قرآن کول او نیکی نو الله وی دا ظالمان دي دا فاسقان دي بلکې دا کافران دي. چې لږ خوند کوم چې دا سنډا سره لاندې وځه چې لږه مزه وکړي کنه او پوهېږي چې دا ډم را پسې جومات ته نشي راځي نو ډم غریب یې ایثار کړی دی ښځه یې طلاق کړه ډم یې پې بیان ورکړی شکر دی چې دا ملیان هم ډرامې ګوري. تاسو خیال لږ عقل پکار موږ نه عقل والا پاکستان نه د ډېرو څیزونو جنازه ووته او یو لویه جنازه پکې د عقل هم وتې ده چې موږ خلکو نه عقل لا وقتی طور مفاد ړانده کړي یو او سبا له خپل انجام باندې سوچ زما دیدار عرض داو چې دین زده کوي دا علماء ستاسو په دې ول کې چې دي ماسخوتان ماخام مازیګر سهار یو ټیم کې دین زده کوي ضروریات د دین زده کوي. دیکھو وګور تاسو ټول څو خدایان منئ ہاں جی کم سره چې خدای یو مني او د الله په یووالي ور سره دلیل نه دا ایمان ناقص